ګرانه نه وي موږ نه مهر نه دی لیکلی، ته خو ورته ګرانه نه وي موږ نه اسټام نه دی لیکلی، نو الټه بیا هغې له پیغورونه ورکوي. نو دې پورې ویم چې موږ په دنیا کې لا فاصله هم نه ده راغلې او د خپلو خبرو نه انکار کوو، نو چې وفات شي او 2,000 کاله پس بیا راجمدی شي او مخامخ شي نو بیا به خامخا انکار. دا دروغجنان کافران به هلته هم دروغ وایي او به موږ له خو چا دعوت نه دی راکړی. د موسی علیه السلام قوم به موسی علیه السلام یادوي، یاره موږ خو دې نه پېژنو، ځان به ناګرځو کې واچي. نو قرآن کې الله فرمایي چې د نبي علیه الصلاة والسلام امت به پرې اوچت شي چې یا الله دوی له خپل پیغمبران راغلي وو، تا په قرآن کې د هغوی واقعات بیان کړي، موږ اورېدلي موږ لیدلي دي هغه هر څه کلام موږ قرآن موږ کتلی دی، دی دروغ وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د خپل امت باندې ګوي ورکړي یا الله زما د امت رښتیا وایي او دا کافران دروغ وایي. نو بیا به د هغوی سر ښکته شي، بیا به جواب نشي کوی. نو دا عملنامې دي زما صاحبه په دې روژه کې دومره نیکیانې لیکلې کېږي چې د هغې ابتدا شته او انتها یې نشته. او بله خالص د روژې بدله حدیث پاک کې راځي چې الله جل جلاله فرمایي چې د روژې بدله زه په خپله باندې ورکوم، دا ما ته پرېږدئ. دا ولې؟ د دې دومره بدله ده چې رجسټر کې لیکلی کېږي نه، فرشتې لیکلی نشي، دومره لوی اجر دی. انا اجزی به حدیث کې دا لفظ ذکر دی. عالمان په دې باندې استدلال کوي چې الله فرمایي چې زه د دې اجر یا به زه د دې اجر ورکوم. نو چې الله په خپله باندې یو تقسیم کوي چې هغه به څومره وي. ګوره چېرته یو بادشاه چې یو خیرات په خپل لاس ورکوي هغه څومره او چېرته چې یو مشیر او یو سیکرټري ورکړه کوي هغه څومره فرق پکې که نه. بادشاه چې کله ورکړه کوي هغه ته په لږه باندې ځان بدې ښکاري، چې کله د شهید دپاره په خپله باندې اعلان کوي نو هغه 10 لکه او 15 لکه کوي. یو وزیر اعلی چې کله اعلان کوي هغه 15 لکه اعلان کوي. کله چې یو سیکرټري او لاندې MLA اعلان کوي هغه یو 2 لکه اعلان کوي. نو د بادشاه اعلان زیات دي، د بادشاه اعلان هغه د ډېرې ولې په لږو هغه له خپل زړه تسلي نه ورکوي. نو د الله جل جلاله وایي چې زه په خپله اجر ورکوم، پوه شه چې دا ډېر زیات اجر دی. ولې چې الله خو د بادشاهانو بادشاه دی. د دنیا یو معمولی بادشاه ته ځان په کمه ورکړه باندې بد ښکاري، نو الله جل جلاله خو د دې ټولو بادشاهانو بادشاه دی، هغه چېرته لږه بیا موږ له راکوي. و چې موږ او تاسو د روژې خیال وساتو. بله خبره دا کوي عالمان چې انا اجزیه به، زه به د دې په بدله کې نو د زه معنه دام کیدی شي چې په ورځ د قیامت به روژهدار له الله جل جلاله خپل دیدار ورکړي چې و زما دیدار وکړه. سبحان الله. ګوره په دې دنیا کې چې د چا یو غټه عهده نو موږ خواهش لرو چې یاره د ده سره ملاقات وکړو، یا یې وګورو یو MLA یا یو MPA. ګوره سلفیان یې ورسره وباسو که نه، پلانکې کونسلر صاحب سره جلک یو دغه وباسه سي بیا MLA سره بیا هغه په سټیټسو باندې ورکړي، په سټیټس یې د کسي شي په هغې باندې ورکړي چې ما پلانکي سره زه ناست وم، MLA صاحب سره MPA صاحب سره دا د پلانکي وزیر دا کله تصویران راوانې هغه ولګوي چې دسه زما ملاقاتونه شي. یا یو لوی عالم زموږ په دې عالمانو کې نو خلک وایي چې کاش لاس مې ورسره میلاو کړی، کاش چې مخامخ نه مې داسې ولیدی. چېرته لاړ شو والله ما خو شیخ ادریس صاحب به مخامخ ولیده، یا مفتي عبدالله شاه صاحب یې مخامخ باندې ولیده، یا طارق جمیل صاحب یې مخامخ نه ولیده، یا مفتي تقي صاحب یې مخامخ نه داسې لیدلی لکه دا ته او دا زه. بل ورته وایي ښه والله بختور سړی. نو د الله جل جلاله دیدار هغې دپاره هم ټول په ترسي. د الله دیدار نه خو پیغمبران په ترسي، د الله تعالی دیدار نه خو صحابه په ترسي. نو ځکه وایي چې څوک روژه ونیسي او د روژې حق ادا کړي نو د روژې په بدله کې به الله تبارک وتعالی ورته خپل ځان ورکړي چې وګوره زما بنده دې دا وکړه. بل احادیثو کې راځي ګوره کوشش پکاري په دې رمضان کې په روژه باندې کې تعدیب پکار ده، خو داسې تعدیب ده چې مولا وایي او توبه راړولي چې الله اکبر خو ووایي که نه. نو تعدیب کوه خو دومره هم ده چې صرف د لوډسپیکر شنګار واوري چې الله اکبر وشي. یا تا سره ګړی شته د په نقشه پوهېږي دلته نقشې دي چې که ټیم برابر شي بلکل ته روژه ماته کړه. روژه لیټ کول
د یهودیانو کار دی. نو روژه به یې اټکوي نه بعضې زنانۍ که نه هغه یجزانانې لګي خیر دی زه به وروسته وخورم تاسو وخورئ. نه نه دا نه ده چې ته به ډېره وږي یا ته وایې چې زه لا نیمه وږي یا خیر دی دا ماشومان دي دا مې خاوند دی دا مې کور دی هغه دې هر څه په خپل دی خو د حبیب علیه السلام سنت به څنګه راجندي کوي چې څنګه الله اکبر وکړي کجوره راواله هغه وخوره کنی چواره که دا دوه څیزونه درته نه میلاویږي په ساده اوبو باندې به بیا روژه ماته کړي. نو د روژهدار دپاره دوه خوشحالیانې دي یو د روژه ماتي په وخت کې او بل په ورځ د قیامت په الله جل جلاله خپل دیدار دوی له ورکوي. الحمدلله سبحان الله. او کله چې درستخان ته کښېني دغه وخت کې شیطان زور کوي انسان بس په سیدونو میزونو شي دا رکوه خوا دغه وخت کې دعا غواړه دعا دغه وخت کې الله ضرور دعا قبلوي. هر ورځ او هر شپه دعاګانې الله قبلوي. جهنمیان راوباسي جنت کې داخلوي. د جمعې په ورځ باندې سات پس په زرګونو خلکو ته معافي کېږي. نو نن د جمعې ورځ ده چې سات پس موږ وایي استغفر الله سات پس دعا غواړو سات پس نیک عمل کوو سات پس ولې چې کومه ګړۍ کې نجات ملاویږي چې هغه ګړۍ کې زما او ستا حصه راشي.